الرحیم. منګه د جلوزو په ماجر بازار کې ولاړې دلته کې کوم سیب انجینر چې دی بابو حسین نامې ده که څه نامې ده او یو ورسره بل ملګری دی هغه تقریبا د نن نه 2 میاشتې مخکې موږ له راغلې وی چې دلته کې د چرګانو د سبزۍ والا د فروټو والا چې کوم کسان دي په دې باندې موږ له څه کېږئ باقاعده ماته د چرګانو والا وویل چې دا راځي هر مازدیګر خامخا یو چرګه موچتوي بیا د هغې نه وروستو چې دا کله راغلې نو د ویډیو کوله ماتې تپوس وکړو چې سرجي ستا څه خبر ده موږ ته ووایه نو ده ماته وویل چې بدماشي به نه کې لاړه په ما باندې پایار وکړو مخکې لاړو د اریګیشن دفتر ته ایچ ډي او په هغې باندې دغه وکړو په دې زر تر زره پایار وشي هغه نه پس ایس ایچ او مثال په طور میرزا ما ته وویل چې یاره په تا باندې پایار شوی مایزي په سر سترګو منم د دې خلکو په سر باندې شوی دی خو هغه پکې دا لیکل کړي په ماجر بازار کې نه زما ریړۍ شته دی هېڅ هم نه دا ټول ملګري ګواه دي خو ما ورته ویل چې څه خبره اتره یي راشه غیر قانوني دی وناسي هر څه دغه یي موږ به مثال په طور دیو اصلاح کړو د دې ځای نه ونیسه تر هغه ټویل پورې تقریبا 2 کیلومتره ځای دی دا عوام پاکوي تاسو دا تاسو پاکوئ زما د دې نه اخوا اوس چې کوم دا نه میډم مثال په طور په دې خبره باندې پوهه وه هغو ته یې ریټر کړی و ټي ایم ای والا هم راغلي زه د ټي ایم ای والا هم شکرګزار یم زه د میډم هم شکرګزار یم ځکه چې تجاوزات چې کوم دی هغه د هغو حق دی او موږ د قانون نه سرغړونه نه کوو خو په دې ځای کې یو ټکی استعمالیږي ځکه چې موږ چې کومه ادارې دي یا ایمنې ایم پی ای دی داسې نور ملګري دي چې حکومت په معاملو کې سرکاري کسان دي هغو ته موږ دغه ریکویسټ کوو چې دې ځای نه دا کوم بابو چې دی سیب انجینر چې دی دا د زر تر زره لرې کړی شي ځکه چې مثال په طور د موږ سره ظلم زیاتی وکړو باقاعدې په موږ باندې دا لیکل کړي وو چې دیو ګن دانیر ته غورځوو او ما ته ویډیو وکړه ما نه موبایل هم مات کړه او زه یې وموالم زه په دې باندې قسم کوم چې هېڅ قسمه داسې خبره اتره نه ده شوې خو هغه پایار چې کوم دی هغه اخیستل شوی موږ هغې کې هېڅ خبره هم نه کوو هغه زموږ ورونه دي هر څنګه چې خو دلته یو خبره کوو چې د الله د رضا دپاره ځکه چې دې خلکو موږ باندې دغه کړی دی قیوم صدر او زه صدر په موږ دوی پوره اعتماد کړی موږ له اوټ را کړی دی نو موږ به دا خبره هغه خلکو ته رسوو چې کوم خلک د دې مخنیوی شي کولی چې دا ظلم زیاتی مه کوئ نن ظلم زیاتی په موږ وشو ټولو کسانو نه ریړۍ واوښتلی شوې دغسې سبزي در په در شوله دغسې چوپالونه وران شو تاسو لیدلی شئ دلته شاول راغلی دی تاسو وروسته لیدلی شئ او دا ملګري چې کوم دي دیو هر قسمه دغه کوو خو ما ورته چې نه موږ اول خپل اواز اوچتوو انشاءالله چې کوم سرکاري محکمه ده به زموږ اواز واوري د هغې نه وروسته به موږ کینو په دې بس خبره ته وکړو زما ټول هغه ملګرو ته چې هغه ایمنې دی ام پی ای دی نور ادارې